دا د کامران غلام د نیشنل टी20 کپ پرفارمنس دی. کامران غلام دا وخت 100% 200% حق لري چې هغه د پاکستان د ون ډے ټیم پرمننٹ حصہ جوړ شي د ورلد کپ پورې. کامران غلام په ډومیسټک هر ټورنامنٹ کې پرفارمنس کړی دی، هر ټورنامنٹ کې مین اف دی سیریز، هر میچ کې مین اف دی میچ، هر میچ کې ښه بیټینګ کړی دی. د انډیا کرکټ بورډ پالیسی دا ده چې یو کلاړي په ټیم کې شاملوي نو هغه وایي لاړ شه ته په ډومیسټک کې پرفارمنس وکړه، چې یو کلاړي په ډومیسټک کې کامیاب شي نو هغه راوړي د انډیا په ټیم کې شامل کی. او دلته د ډومیسټک پرفارمر ته د پاکستان په ټیم کې ځای هم نشته دی. دلته ټول پرچی کلاړیان پلس په پی ایس ایل کې ښه پرفارمر کلاړیان په ټیم کې ورچول کیږي. د پی ایس ایل پرفارمر کلاړي د پاکستان د ټیم بیسټ پرفارمر نشي جوړې دی. پی ایس ایل او انټرنیشنل کرکټ کې د ځمکې اسمان فرق دی. په لیګ کرکټ کې او په انټرنیشنل کرکټ کې د ځمکې اسمان فرق دی. داسې ډېر کرکټران، داسې ډېر کلاړیان چې هغه لیګ کرکټو بچایان وي خو په انټرنیشنل کې هغه زیرو وي، ځکه د انټرنیشنل ځان له سیپریټ پریشر دی، ځان له بیل یو لوبه ده. کرکټ یو دی خو مطلب د هغې پریشر چې کوم دی ځان له یو سیپریټ پریشر دی. او په انټرنیشنل کرکټ کې هر کلاړي پرفارم نشي کولی. خو له بده مرغه کامران غلام چې کوم دی په یو داسې سیسټم کې پاتې کیږي چې د ډومیسټک کرکټ ښه پرفارمنس باوجود هم هغه د پاکستان کرکټ ټیم کې نه شاملېږي. ډېر د افسوس خبره ده. دا تصویر تاسو ګورئ، کامران غلام څه میچونو کې ډراپ هم کو، څه میچونو کې په دې وجه ډراپ کو چې دی خو پرفارمنس کوي. که دی دغه رنګ پرفارمنس کوي نو بیا زموږ په سلیکشن باندې سوالات اوچتېږي. 15 میچونه یې کړي کامران غلام په نیشنل टी20 کپ کې 268 رنزونه په 15 میچونو کې جوړ کړي دي او په یو میچ کې 95 رنزونه هم جوړ کړي دي. بیسټ سکور چې کوم دی 95 رنزونه هم دي په یو میچ کې د کامران غلام په टी20 فارمیټ کې. رورا په टी20 فارمیټ کې کامران غلام دومره زبردست پرفارمنس کوي او دا دی د ون ډے پلیئر، د ون ډے او د ټیسټ کینګ دی، د میډل آرډر. نو پاکستان کرکټ بورډ له پکار چې په د باندې خواریو کې نمبر 4 پوزیشن لدی تیار کی د ورلد کپ د پاره. په 1 او 2 باندې خو ګور اوپنر نوزي بابر اعظم خو الریډي اوپننګ نه ډراپ کړي. اوپننګ کې زموږ ډیر کار دی. په 1 ډاون باندې بابر اعظم دی، په 2 ډاون باندې کامران غلام تیارول پکارو، په 2 ډاون باندې کامران غلام لا کنسسټنټلی موقع ورکول پکارو او دلا خو 100% ویل پکارو چې ته پریشر کې مراده ته زمونږ د 2027 ورلد کپ پورې زمونږ پلان کې ته زمونږ د ټیم حصہ ته کول ان کول شه. ځکه دا کلاړیان دی چې کله موقع ملو شي د پاکستان ټیم کې نو دی پریشر کې راشي. دی وایي دا یو موقع را مړه دونه مو د پسې راله موقع را کاسې نه بیټینګ را نه ونشي، هسې نه خراب پرفارمنس وکړم. نو غریبانان په 6 و 5 کې حیران وي چې یو کلاړي له ته فری هینډ ورکې چې ته زمونږ حصه ته زمونږ پلان ورلد کپ کې به تې مونږ سره او ته فری هینډ لګیا یا خپل نیشنل گیم کوه نو هغه کلاړي تعالی بیا 100% پرفارمنس درکوي. نو خیر کامران غلام سره یو ځل بیا زیاتې او ظلم کیږي. خو ګورو راتلونکي چې کوم سیریزونه دي هغې کې دی اناونس کیږي که نه، سکواډ کې اعلان کیږي که نه، بیا په ډیټیل سره خبره کوو انشاءالله.